جلاله ته بنزدي نور هر ټیم کې درود ته ویل شي شپې ویل شي بیبي خواته پروت هم ویل شي یوازې ویل شي پلار ویل شي هر ټیم کې درود وایي ښه دا دلته یو رسم رواج شروع شوی دی چې ابو بکر نوم یو کس خپل بچی ته کېښودو بل کس یې کېږدي نو خلک بد ګڼي دا خلک د ډبولو قابل دي چې دوی بد ګڼي زما نبي علیه الصلاة والسلام په صحابو کې په یو مسجد کې لمونځ کوونکي 60 صحابه موجود دي یو نوم یې ایښودی ابو بکر نوم دی عام یې که عمر نوم دی محمد دی دا نومونه عام کول پکار دي راښایسته دا نن ماډرن نومونه را روان دي دا پالتو دي او بعضې ښځې وایي دا وایي چې بعضې زنانه هغوی د خپې عرتې رسم کوي دا جایز ما ته د خپې عرتې پته اول نشته صرف نوم مې اورېدل دی رسمونه مسمونه پرېږدئ چې څه قرآن سنت کې راغلي هغه منئ دا امام شافعي رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه وسیله ورکول نو دوی دوانه په یو دور کې نه جی امام ابو حنیفه په 80 هجری کې پیدا شو په 150 هجری کې وفات شو نو 70 سال عمر یې په کوم ورځ چې امام ابو حنیفه جنازه اوچته شو په هغه ورځ امام شافعي رحمت الله علیه پیدا شو دنیا ته راغی الله یو امام د خلکو نواغس امام المسلمین امام ابو حنیفه نو دویم امام المسلمین امام شافعي الله امت تور دا څه وایي چې وهابیانو سره رشته کول جایز ده او کنه زما په نسبت باندې زه د دې شیزونو ذمہواری تاسو ته نه لرم د وهابیانو سره رشته زه په خپل ذاتی باندې نه چانده ورکول جایز ګڼم نه غنم دانه ورکول جایز ګڼم نه پسې مونځ جایز ګڼم نه پسې جنازه جایز ګڼم رشته به څنګه جایز وګڼم زما خپل رای دا ده او دا د اصلي احناف اهل سنت والجماعت رای ده باقي چې څوک پسې زی مونږ کیسه کو زما په مخ کې څوک ذکر نه کوي زما په خپل باندې د ذاتیات په وجه اختلاف نه دي ذاتی تور ورسمون میلاویګم سلامم کوي هر څه کوي دینی وجوهات په بنیاد باندې زتا دانش مولې چې لور ورته ورکا استاد د لور هغه بچي زمانه د خوخ چې په امام ابو حنیفه په صغافي اپ علماء په صغافي تاسو کنن دور کې غټ ملحد اویس پی جنۍ د پلار اصل کې وابي د خپل کتابونه کتل یان د وابیانو تربیت بستا بچي تبا کوي نن چې د نبی علی السلام په باره کې غټي ګستاخیانی کوي ابل ورځ امیر حق هغه پیسو چوټه ولا ګولې ورته ستنی والی نو دا د دین لا پیتنی راوزی د اهل سنت احناف نه راوزی خډ ډیر په دنیا کې احناف دي ماته د اتحادونو د پالتو اتحادونو بکواسیانو ماته د درس سود دی نه راکې دا زه تاسو نه دا خلکو ته جواب ورکوم دا بکواسیان باز راوچت شوی دی په دې تمرګره کې بار دی د اصلاحي په نوم باندې غټ فسادي دی د ټکی وینو دویم ټکی ویل نه شي الف نه باور ته ورزینو ارا پاسیدل اصلاح بچیا یو شی انګريز پیدا کړل د انګريز د پیداوار نه زماسي اصلاحګانی نه کیږي دا امت چې څومره په فرقو کې پټکو کې تقسیم کړل د خلکو تقسیم کړل دا خلک دي چې دا زما یینو تنازي ستاینو تنازي وسنه ده برابر د دې علماء په کتابونو کې لیکلي حضرات وای اي موږ په حنفیانو پس مونږ کولای شو ورته لیکلي مونږ خو بس نه کیږي خو خیر تلار شو امین پتی زبان دی په مسجد کې لانجه جوړه زمانه دا پتوه نشي اغسته نظر دی پتوه قائل یم که کم ملای ورکی داغه نه پدی باندې پتوه غواړه دا زما خپل ذاتی پتوه نه دی وازي د ډیرو علماو د اهل حق علماو دا پتوه ده زه دا نشم غوښته چې ستا د لور نه بچي پیدا شي او ستا لورم هغه خاندان ته لاړ شي او دا غلط وایرس ستا خاندان ته رادن نشي دیو کدیوتی خبر شو مثال په تور باندې زماره خبرونه چا ورته ورسولي دیو به سوال لا پاسې دلی وی چې وګوره زموږ د وایرس نه ریسار وایرس نه ریګم ما درته غستنی والي درته وامه زمان استاس نماره وجه د دې خوبونه حرام شوی دي صرف دومره ویم چې بیا انګريز ته لور تبه چې د انګريز د وایرس نه یریږي وایرس نه ستاره بچی په وایرس یریږم ستاسو ذات په وایرس یریږم درې طلاق ورته ورکړي ورسبه پروتي څه مسلې وکي دا ساجي وخت منطقونه دي ستاره خزي تيبه دغه وابي خاندان کې وبل الک روي او وي به حرام پینه ده
دوی سره زمونږ په یو مسله کې اختلاف دی، په غټو غټو مسلو او دا مسایلو اختلاف نه دی څنګه چې د شافعي، احمد، امام ابو حنیفه، امام مالک دی. عام مجتهدین دي، مثال د ډاکټر دی، ډاکټر څوک په یو طریقه علاج کوي، څوک په بل باندې، دا چې شریره خو چپلاسیان دي. لہذا زه د دې فتوا هیڅ چاته نه ورکوم، نه په خپله قایل یم. زما 41 وصیتونه لیکل دي چې زه وفات شم، زه چې په کوم مسجد کې یم په هغې کې به پراته وي. که د هغې مسجد نه چا دا وصیتونه راغستي زما په کور کې به پراته وي، وصیتونه نه شي وړی، زما د مرګ نه بعد به راوځي. زما سینه بعضې خلکو خوړله، زما د خاندان د خلکو په کورونو باندې ما ځان په خپله بند کړلی چې دې وایرسو طرف ته توجه ورکوي. زما د خاندان 1 روپۍ تر نن پورې زما په علم کې نه د صرف که څوک د پیسو په وجه وي، او زما د خاندان بعضې خلک هغې د هغې خواله دي رامات شوي دي. په خپل خاندان کې د دویم له خواله تللی نه شي، دلته به راماتي، اولته چې لاړ شي صرف د چاندو والا خلکو پسې ګرځي. الحمدلله باچاخیل مفتي صاحب هغه ملا نه دی، د چا نه روپۍ علي، نه د چا د روپۍ تمه کوي. دا د الله نه یقین دی، دنیا هم په خپو کې پرته، زما اخرت پکار دی. سپینه صفا فتوا ورکوم، که مړ کېږم او که ژوندی پاتې کېږم همدقه مې فتوا ده. مه ورته چانده ورکوئ، مه ورته رشته ورکوئ. ټوله دنیا د حنفیانو ډکه ده. په پاکستان کې 90% احناف دي، 100%، بلکې زه به دا ووایم چې 99% احناف دي، باقي شیعګان او وابیان دي. تاسو په شیعه وابي پسې ولې ځئ؟ 1% خلکو ستاسو نه 2 خطا کړي دي. دا انګریز پیداوار دی، دا انګریز پیداوار دی. سلطنت عثمانیه د دیو د وجه ختمه شوې ده. مسلمان پاور طاقت و، دا پاور ته سوپر پاور طاقت د دیو د وجه زمونږ د لاسونه تللی. هندوستان ښکلی وطن و، څو ملکونه یو ځای و، د مسلمانانو په لاسو کې و، د دیو د وجې نه مسلمانان دا اخوا دې خوا شو. نن یو 2 قسمه خلک را پیدا شو د اسلام په نوم باندې خلکو ته دوکې ورکوي چې د دوی سره اتفاق وکړي. اتفاق دا د هندواني نومره سر دې ورک شه، ته زما نه اتفاق غواړې. بهرحال زما خپله فتوا په خپل ځای ده. دعا ته لاس چات کې درود شریف ولولئ. د جمعة المبارک په اعتبار سره زه نن یو څو خبرې وکړم ستاسو په وړاندې. زما د معدې بیماریم ده او خوله زما هم ډېره زیاته خوږېږي. اوس خو د الله یو ډاکټر صاحب دی، الله دې ورسره ډېر ښه وکړي. مونږ دا بیماري ډېرو ډاکټرانو ته ویله، زمونږ هلته دی حافظ دی د قرآن، الله جل جلاله د هغه په لاس کې ډېره شفا یې ښودې ده. حافظ قرآن هم دی. نو دا یو مضبوطه خبره ده چې یو انسان له الله دنیایي علم ورکړي، عصري علومو کې. موږ ورته عصري علوم وایو استاد، نور خو عصري علوم زما په ذهن کې قرآن حدیث دی، دا د هر شي علاج دی. طبي علم هم ولا الله ورکړی دی او حافظ قرآن هم دی، او د هغه د چهرې نه هم دا پته لګي چې با عمل دی. عمل یو قسمه دوایي ګولۍ راکړلي ټیبلیټ، هغې څه زما دا بیماري لږه ښایي، خو ما هغه خوړلي نه دي. په دې وجه باندې ډېر وخت وشو دا بیماري راغلیم نو اوس بیا راله، نو هغه د زبان هغه خوند او مزه زیاته نه وي. خو زه به نن د هغه استۍ په ذات باندې منوره کړم، د خپل زبان او د زړه په یینو باندې، د زړه فوبو باندې به د هغه هستۍ دپاره یو خبره وکړم چې هغه ته به ډېر زیات سکون او خوشحالي حاصلېږي، او هغه ډېر زیات خوشحالېږي چې زما امتي زما سره مینه او محبت کوي. افضل الخلائق د کم نبی ذات مبارک چې په تمام مخلوقاتو کې در ټولو نه افضل دی، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، د هغوی په ذات مبارک باندې به څو خبرې ستاسو په وړاندې باندې ذکر کم، او د هغوی په عشق مبارک باندې به ذکر کم، دې دپاره چې زمونږ د زړه تسکین هم وشي، زمونږ د زبان تسکین هم وشي. او دا به زه د خپل زبان دپاره یو صدقه ستاسو په وړاندې پیش کم. د خپل خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت کوئ. نن خو زما او ستا په وړاندې باندې محمد مصطفی نشته، نو زمونږ ذهن کې یو خبره او یو اشکال، یو اعتراض راتلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ او ستاسو سره نشته، منګه محمد مصطفی علیه السلام نه دی لیدلی، د هغه چهره موږ نه دی لیدلی. موږ یو عمل کوو
منګ ذهن کې دا راځي کاش کې زمون نبی علیہ السلام ته پته لګی دی زما په امت کې داسې شازلمی داسې نوجوانان داسې ماشومان داسې بوډاګان داسې زنانه موجود دي چې هغه زما په دین باندې قائم ولاړ دي دا غي سمینه محبت کوي پاغي باندې عمل کوي هغه نور تخي زما امت زما سمینه محبت کوي په ما باندې درود وایي زما خبري مني پاغي باندې جوش وویلا کې راځي پاغي باندې غیرت کوي پاغي باندې خپل سینې پیش کوي دا غي د پاره خپل سترګې د شپې یخي ساتي زما امت کې د خلک وي منګ زين کې دا راځي کاش کې زمونږ دا خبري رسول الله عليه السلام ته رسیده نن خلک راغل دي ناس دي زما د امت یو واعظ راغل دي اور ته زما په باره کې وایي چې د خپل نبی درود وایي زمارونو عرضت علی اعمال امتی حدیث مبارک کې راځي زمون مسلمانانو اهل سنت والجماعت عقیده و نظریه دادا عقائد جهان صلی الله علیه وسلم فرمائی الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون یو نبی نو تمام انبیاء ہر نبی رسول نبی دے ہر نبی رسول نہ دے زمان نبی ذکر کو زمان نبی پر سوج ذکر کو زمان نبی پر دی وجبان دی ذکر کو چی زمان نبی ام دے زمان نبی رسول ام دے ہر نبی زمان نبی فرمائی چی ہر نبی پزمک باندی موجودو دنیا نا تل اللہ ورتے زندگی ورکلڈا الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون تمام انبیاء کرام تخپلو قبرونو کی جوندی دی دا عدل تلزز دا پارا منس کئی لگیا دی تلزز دا پارا منس کئی تلزز مطلب تاسو پیجنی اشکال ذہن کی رازی دا اللہ قرآن خو منتداوی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین دا خپل رب بندگی کوا تردی پوری چتات تا مرگ راشی زمن ذہن کی او اعتراض رازی ارے دا عبادت ٹیم اللہ دا مرگ پوری خودل لے منز افضل العبادت دے منز پا تمام عباداتو کی اعلی عبادت دے دا اللہ قرآن منتداوی دا خپل مرگ پوری عبادت کوا دا مرگ نہ بعد عبادت نشتا نبی سنگ عبادت کئی منگ اہل سنت والجماعت وایو قرآن ام امنا حدیث ام امنا زماد دا نبی پا دور کی صحابہ کرامو پخپل دا قبر نا اوریدل دی دا قبر نا آواز رازی سورة الملک قبر کی ویلے کیگی زماد دا نبی نا تپوس کئی یا رسول اللہ قبر دے دا قبر نا آواز رازی صحیح بخاری کی روایت دے دا اللہ نبی دا قبر نا آواز رازی رسول اللہ ورطوئی سا آواز رازی صحابہ کرام فرمائی دا اللہ نبی سورة الملک ویلے کیگی زمان نبی فرمائی وجہ دادا دی انسان دنیا کی سورة الملک سرم مینا کولا سورة الملک سے محبت کاؤ دا مرگ نا بعدم آغا محبت قائم دے وجہ صدام زمان رونو یاد ساتی یو انسان وفات کیگی کلے چی دا وفات وقت راغے خلق ورتوی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آغا انسان دا کلمن نوی دا آغا دا خلینا آواز رازی تم وسکا تمام وسکا خلقی دا خزینہ تپوس کئی ستا خاون اعمال سا اعمال کول دا مرگ ٹیم دے خلق دعوت ور کئی کلمہ شہادت اوایا خلق ورتوی گواہی ورکا اللہ یو دے الا اللہ دولا کہا تو لا ہوا اولا بھی اسم لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا یو اللہ امنا اللہ نبی محمد مصطفیٰ امنا داغد خلینا آواز رازی تم وسکا پمام وسکا ستا خاون دنیا کی سامل کاو نن داغد خلینا دا آواز رازی تم وسکا پمام وسکا اخذ ورطا فرمائی زما خاون بشراب سکو شراب سوچ وکیرونو زما خاون بشراب سکو شراب دا مرگ ٹیم دے خلق ورطا کلموی ارے نوجوانو دا مرگ ٹیم دے خلق ورطا کلموی داغد خلینا آواز رازی
تم وسکا پمام وسکا تم وسکا پمام وسکا تم وسکا پمام وسکا نن من خو وبسکو خېټه ډکو من ډوډۍ خورو خېټه ډکو منګه واز اورو واپس دنګو واز اورو واپس دککو وجه صدا تاسو چرته سوچ کړل تم اولا پمام اولا بر اولا کته اولا پبجی والاو مرکیم بدی دقه چغبه بعضی خلق په علماء پس ظالمان خندا کوي د مرکیم بدی او دقه بوي چرته د غور فکر کړل دیو جن زمان نبی فرمائی د په دنیا کې مینا محبت د سورۃ الملک سکاو د مرکیم د موفات شوه دنیا نه تل هغه محبت وسم قائم دی ته چې په دنیا کې ناشتي لایف ته ټیک ټاک تناستی او بل تکنزلی کې پرتوب وباسا کمیس وباسا ما ته وای دا نوجوانان یختل غلکا کنزلی وکا دا وکا آغا وکا د مرگ تیم بدی دقه بوی د قبر نه بدی دقه آواز رازی سنگ چی زمان نبی پا دور کی د قبر نه سورۃ الملک آواز رازی زکا دی انسان پا دنیا کی د سورۃ الملک سمینا کولا د قبر نه اللہ آواز راولی د سورۃ الملک آواز د قبر نه رازی تا د دنیا کی د فحاشی سمینا کے تا پا دنیا کی د کنزلو سمینا کے تا بد اخلاقی سمینا کے ستا د قبر نه بمدا آواز رازی هاي نن واچوي د تکبر دا جوړي ختمي کوي د غرور دا جوړي ختمي کوي د حسد دا جوړي ختمي کوي د محبت جوړي واغوندي د عجزي جوړي واغوندي د رون تندي جوړي واغوندي کلمه ترازي وقت تا ته انتظار نه کوي دا وقت روان دی تیریږي ما عرض دا کو عزیزانو خبره وګدیږي انبیاء په قبر کې تلذذي عبادت ولی کوي ذکر رسول الله فرمایي من زما د سترګو یخواله دی او هغه یخواله په قبر کې هغه تحصیلیږي تمام انبیاء لګیا په خپل قبرونو کې منځ کوي دا ما او تا باندې مشکل نه ځکه من ځان د موبایل سعادت کړل من ته منځ د عبادت مزه او خوان پته نه لګي څنګه عمر فاروق فرمایل که خلکو تر تهجد د مزید پته ولګي دا غیب ما نامو د شپې به وده نشي امام اعظم ابو حنیفه څنګه فرمایلی که خلکو ته پته ولګي دا بچایانو ته پته ولګي دا چې موږ د شپې په عبادت کې سمون دي دیو بخپلی توری راوالی زمون سبا جنگونه وکي دیو بخپلی توری راوالی زمون سبا قتال ته ودرېږي دا امام اعظم فرمای امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه نو ما او تا تر مونږ پته نشتا مونږ ځکه وایي چې د مرګ نه بعد به عبادت دا خو به تکلیفي دا تکلیف هغه جوړ ته دی کم جوړ چې په مونږ نه دی عادت کم چې په کرکټ عادت دی دا جوړ هغه سترګو ته دی کم چې په موبایل عادت دي کم چې الله ته په ټیټېدو نه دی عادت دا زبان په هغه جوړ عادت نه دی کم جوړ چې الله ته فکار دی دا په کنزلو دا په فحاشۍ دا په عریانۍ دا په ضد دا په عناد دا په تکبر عادت دی کدا چرته د رب په ثنا عادتو مونږ چرته هم دا اعتراض نه کړي زمان نبی فرمایل الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون چونکی نبی په زندګۍ کې د منځ او د عبادت سره عادتي دی وجنه دنیا نه چې کله لاړ شي دا هغه د سترګو ټنډک دی دا هغه د زړه ټنډک دی دا هغه زبان ته مزه ورکوي زما استاد زبان ته کنځلې مزه راکوي یا ورته پلیټر خوراک مزه ورکوي لیکن زما د نبی زبان ته مزه ملاویږي د الله په ثنا صفت باندې ملاویږي زما استاد سترګو ته مزه ملاویږي د بل انسان عزت ته پکتو ملاویږي د نبی نظر ته چې ملاویږي خون ورته ملاویږي سکون ورته ملاویږي رب ته بخته کې دی ملاویږي زما استاد جسم ته سکون په خوب ملاویږي زما د نبی جسم ته سکون د رب په عبادت ملاویږي دیو جن من غوايو چې دا منځ ګران دی ارے نوجوانو اگر تم خود کو اس کا عادی بنا لو خدا تمہیں آسان کر دے گا عبادت
دا عبادت به الله تاسو ته آسان کی کچرته تاسو دی عبادت ته بڑی وتړلی تاسو ورته ودرېدئ ما عرض دا کاو زما نبی نه بلکې تمام انبیا په خپل قبرونو کې ژوندي دي نبی علیه السلام فرمایلی خصوصا زما نبی په خپل قبر مبارک پر روضه مبارکه کې ژوندی دی زما نبی علیه السلام روضه مبارکه به زه تاسو ته سم اره په دې زما مړی راوتله هر ټیم کې زه خطابت په انداز کې نشم راتلی کله به داسې کنورسیشن هم ستاسو کوم په یو موضوع چې ډسکشن کوم د دې مراد یو ډسکشن دی دلته ډیفینیشن استعمالیږي دلته زما ستاسو سره کنورسیشن کیږي دلته زه خطاب نه کوم تاسو په مسأله باندې پوهیږم داسې کوم لکه رونو ما تا چې یو بل تناس یو بل په مسأله باندې پوهیږم زه عاجز بنده انسان یم ما نه تپوس وکړه زه د علمي کلام سړی یم زه تکلم په عقایدو په فقهي مسایلو د امام ابو حنیفه په مسایلو باندې ښه مکمل غبور لرم زه نحو صرف باندې غبور لرم تجوید ما ویل دی قرات سبا باندې غبور لرم قاعده ماته یاد ده حفظ قرآن ماته هر قارین الحمدلله خیات دی شکر الحمدلله دا د الله د اله العالمین په ما باندې احسان دی لیکن دلته چې زه تاسو خبرې کوم زه انداز ته نظم زما مراد دا چې تاسو یاد کړئ په دې ورځ باندې لزر اعظم تاسو یاد کړئ او پاغي باندې عمل وکړئ بعد کې ماتم دوا کوي پوه شئ پښتانه خو د یو بل قدر په زندګۍ باندې نه کوي خو که چېرته زه د دنیا نه لاړ شم کیدای شي چې تاسو زما جنازه کې شرکت وکړئ کیدای شي تاسو ماته دعا وکړئ زه به ډېر خوشحاله خیر دی خیر دی د عزت ورځ زمونږ شته که څوک وایي چې د مفتي صاحب د عزت ورځ د څه ده تاسو ورته وایئ د عزت ورځ د وفات د جنازې ټیم ما ته پته ده زما سني اهل سنت والجماعت حنفي علیم جنازې چې راځي دنیا به راشي زما په زندګۍ خلک نه راځي ما ته ټیم معلوم دی چې کوم ټیم کې راځي دیو هغه ټیم کې ځکه راځي چې زما زبان خاموش وي نو وروسته راپسې کېدای شي جنازه کې کنزل کوي وای چې وساسم دا مولا جواب نشي راکولی ځکه مولا د مولای نه وتی دی او مولای چې انسان وخوري نشي هضم کولی داسې زر نو دغه شانتې دي وایي چې ژوندی دی نو هضم کولی ګران دی او چې مړ شو بیا خو هغه مولای پاتې نه شو بهرحال زما رونو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون یو نبی نه بلکې تمام انبیاء کرام په خپل قبرونو کې ژوندي دي منځونه کوي دا رسول اقدس صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي چې تمام انبیاء کرام په خپل قبرونو کې ژوندي دي او منځونه کوي الله دې پوهه کې داسې مزه شرم نه درځي ټول کنورسیشن خرابې ها رسول الله علیه الصلاة والسلام پاغه باندې زمنګ اعمال پیش کیږي حدیث کې فرمایي عرضت علی اعمال امتی په ما باندې امت اعمال اجمالا پیش کیږي زما پلان کې امتی لګیا دی هغه په ما درود وای دا خو خصوصا رسول الله علیه السلام ته الله رسي ان لله ملائکه فی الارض سیاحین دا الله جل جلاله په ځمکه کې ملائکه مقرر دي کله د ځمکې یو اړخ ته چکر وای کله د ځمکې بل اړخ ته چکر وای زما نبی فرمایي زما د امت سره په هندستان کې ولې نه دی ناس چین کې ولې نه دی ناس د غرب په سر کې ولې نه دی ناس پلاندې کوی کې ولې نه دی ناس گاڑی کې ولې نه دی روان جهاز کې ولې نه دی روان اره مزدوري کې ولې نه دی لګیا بلاکونه ولې نه اوچتای دکانداری ولې نه کوي درس ته ولې نه دی ناس د اعمال په ما پیش کیږي دا چې درود وای ماته ملائکه را رسي من صلى علی عند قبري فقد سمعته زما نبی فرمایي کم انسان چې زما د قبر سره فما درود وای زی اورم ومن صلى علی نائيا ابلغته کم انسان چې د لری نه وای غر کې ناس دی فما درود وای پزماکه ناس دی فما درود وای جهاز کې روان دی فما درود وای انګلند کې ناس دی فما درود وای ابس کې ناس دی فما درود وای زما نبی فرمایي پزماکه روان دی فما درود وای په موټر سایکل روان دی فما درود وای دکانداری کوي فما درود وای
زمان نبی فرمایي اره ته د ځمکې په کم اړخ کې ته بلاک اوچتې په ما درود وې، ته ګاک ته سودا ورکې په ما درود وې، ته مرکز ته رواني په ما درود وې، ته ګاډي کې رواني په ما درود وې. زما نبی فرمایي د الله ملائکې ځمکو کې ګرځي د دې انسان سره رواني، دا ملائکې د رحمت ملائکې دي، دا د هغه سړي سره ځي ته موټر سایکل رواني زما په نبی درود وې، دا ملائکې شماري بیا لاړې شي زما په نبی پیش کی یا رسول الله نن ناست تی مرګري نوجوان پتا درود وایو، نن د میدان نوجوان پتا درود وایو یا رسول الله ستایو امتی امریکا کې ناست دی فلا بن فلا هغه نن پتا درود وای ناستو. اره چې زما نبی ته وای ستا امتی دکاندار ګاک ته سودا ور کولا سره پتا درود وایو، ستا امتی په موټر سایکل روانو د گاډو شرنګار جوړو د هوا شرنګار جوړو هغه پتا درود وایو. زما نبی و سمره خوشاليږي ستا امتی به بلاک چتاو صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم پتاي درود وایو. اے زما نبی نن ستا امتی روانو ستا امتی روانو سکول ته نوجوان ته یو سټوډنټ روانو یا رسول الله پتاي درود وایو. زما نبی به سمره خوشاله اے هي زما امتی ته وګوره په غاړه بستوا سکول ته روانو په مای درود وایو، استاد کلاس ته روانو په مای درود وایو، اره نو کار اپس ته روانو په مای درود وایو، مولوی صاحب مدرسې ته روان دی په ما درود وای. هاي هاي زما امتیان څومره مینا کوي خپل کار ل روان دي خو ما نه یری، خپل کار ل روان دي په ما نه یری. دیو جنا قائد جهان فرمای من صلی علی واحده صلی الله علیه 10. دا زما امتی چې زما سره دومره محبت او مینا کوي دا په ما یو ځل درود وای زما رب لزر رحمتونه را نازلای. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما ان الله وملائکته یصلون علی النبی. اے زمکی والا واوري الله اغلوی الله چاچی عرش پیدا کو چاچی پرش پیدا کو چاچی ستوری پیدا کو چاچی سپوږمۍ پیدا کړه چاچی خپل پړکیندن ور پیدا کو چاچی پس سپوږمۍ باندې د شپې دا تور زمکه رڼا کړه. اغه الله چاچی د وچ کمر نه د وبو چینی جاری کړي، اغه الله چاچی د دې ویز مکینا نخترم راويستو، چاچی د دینه انګورم راويستو، چاچی منم راويستا، چاچی امم راويستو. اغه الله چې داغه په باچای کې د هیڅ چیز کمې نشتا، اغه الله چې قادر مطلق دی، اغه الله چې کن شا فیکون فورا شي. زما اغه پاک رب اغه خیسته رب اغه د خپل بنده سره محبت کوونکی رب. اے بندا زمکه اسمان دې د ګنا نه ډک کړل دی، زمکه اسمان دې د ګنا نه ډک کړل دی، یو ځل دې زما طرف ته رجوع وکړه. زما الله بنده تا خو سکړی نه دی، اغه پاک رب ا دومره درجات والا رب، اغه رب چې کائنات پیدا کړو، اغه رب چې خپل انسان پیدا کړو، اغه رب چې خیسته ملائک پیدا کړو، اغه رب چې چنی رواني کړی، اغه رب چې د اسمان نه باران راوري، اغه رب چې د دې ویز مکینه مختلف میوه راوخیږي، اغه رب چې د وچ کانی نه اوبر راويستي، اغه رب د چا د ورینه چې مکه خوځيږي، اغه رب سلی دا غتا بيدا، اغه رب ټول بندگان اغه ته محتاج دي. اغه زما په نبی درود وای او اغه ملائک چې جبريل عليه السلام د خایس سموایا، اسرائیل عليه السلام، میکائیل عليه السلام، اسرافیل عليه السلام، کوم ملائکه چې عرش اوچت کړل، کوم ملائک چې د یو ساس کې د باران سره روان دي، کوم ملائک چې زما استا په ولو ناس دي، کوم ملائک چې پس مکه کې ګرځي، کوم ملائک په رکوع کې لګیا دي، کوم ملائک په سجدو کې لګیا دي. د رب قرآن د الله کلام دا وای دا تمام په الله رب العالمین باندې درود وای. اے مومنانو تاسو درود وای کنه. د دې مثال زور کوم خلکو ته ز تاسو ته وایم زما بیان تمام دنیا اوري، زنانه اوري، زنانه اوري، بوډاګان اوري، نوجوانان اوري. اے خلکو دې بچو ته ما وروي کنه.
اے خلکو چې غټ غټ خلک یاري دي بچو ته ماروي الله وایي چې زه دومره لوی رب یم زه په خپل نبی درود لیږم زما ملائکه په درود وایي تاسو مؤمنانو ولې په خپل نبی درود نه وایي اے ملائکه ته خوا دعا نه کوله خالق ته خوا غ دعا نه کوله بلکې د خالق نه دعا کوله زمونږ د پاره تاسو د پاره دعاګانې کولې تاسو هغه رب هیر کړل تاسو هغه رب ته سجده تاسو هغه نبی هیر کړل تاسو هغه نبی هیر کړل تاسو هغه نبی باندې درود نه وای اے مؤمنانو ولې نه وای تاسو رب پی وای ساجيبه جمله په دې حدیث آیات مونږ چرته غور فکر کړل د رسول الله محبت په مونږ راشي خو کنه زمون په زبان ډیر راشي ماته سړی وای خپل بچی ته روزانه ستایو بیان اورم مال وجه وای چې عقیده د وخت نه ټیک شي ماته پته رس خلکو زمونږ د مسلمانانو عقیده تبا کړي خرابې کړي دي د خلک راوتی دي ډاکټرانو په نوم باندې د خلک راوتی دي د انجینرانو په نوم باندې د ریسرچرانو په نوم باندې ریسرچ کوم بوت ته ولاړ یم بکواس مو وای کار وشو ډاکټر راوته دي غاټ عقیده د مسلمانانو نواغستا کامیاب شو نه درسه خلکو خپل اولاد بچ کی خپل زنانه نارینه ته بچ کی خپل ځان ته بچ کی دا تاسو د عقیده دشمنان دي دا تاسو د ایمان دشمنان دي د الله په ذات مې قسم د دې د الله د رضا لپاره هیڅ قدم اوچتول نشته دا صرف په دنیا کې خپل شهرت غواړي دا صرف تاسو نه د خپل عقیده خپل ایمان او د خپل علماء بدنامول غواړي چې دا تاسو نه لاړ شي ما ته وای بعضی خلک هغه به مونږ ته عقیده ویله وستانه می عقیده زده کړه ما عقیده لرانه سا عقیده زده کړه هاي ما ته وای تاسو د سنیانو اهل سنت والجماعت احناف د رسول الله سره محبت انتها نشته وای دا ځکه چې تاسو څومره خپل عقیده ده چې رسول الله اعلی په کوم ځای کې پروت دی هغه زم اعلی دا زما بیلینوانی بیانات وګورئ چرته یوټیوب کې زموږ د بیانونه یې خطابونه اکثر تاسو ورته لاړ شئ هلته وګورئ تاسو ته پته ولګي او چې د بچي عقیده مې ټیک شي ته چې څومره په هغه نبي درود وې د هغه زلته ستا زلته د هغه نوم ولویږي او ستا نوم لاړ شي زما د نبي زلته ولویږي زما د نبي څخه به چې چا احسان کاو هی چا به ورته لږ شي راوړ هدیه ده یا رسول الله زما نبي به ورته د هغې نه ډېره ورکوله دا زما د نبي صفاتو که ته ورسه لږ محبت کې رسول الله به ډېر محبت کوي نور الدین زنګي زما د نبي سره محبت کاو زما نبي مو ورسه محبت کاو څنګه زما د نبی خپو ته چې کله یهودو زما د نبی جسد مبارک ایستو دا غي انداس عقیده ولکه د نن سبا بربادیانو چې ګویا دا قبر دی اسی په دې کې خصنشته زما د نبی خپو ته را رسیدلی زما نبی نور الدین زنګي ته په خوب کې راغی هاي زما نور الدین زنګي چرته دی زما نور الدین زنګي چرته دی څه دشمنان راغل دي زما قبر نه زما جسم استغواړي زما د جنت ایسه ختمول غواړي حدیث کې راځي ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه نبی علیہ السلام فرمایي زما د قبر زما د روضه د کور د کمرې او د منبر په مابین کې چې کومه ایسه ده دا عام ایسه نه ده بلکې دا د جنت ایسه ده دا زما نبی فرمایلی اے نور الدین زنګي دشمنان راغلي زما خپو ته را رسیدل دي زما جسم استغواړي وای کله به چې خپو ته را ورسید دیو به کار شروع کو زمکه به پړقېدو شوه وجه څه ده ای کائناتو تاسو که رب پیدا کړي دا د رسول الله علیه السلام برکت دی تاسو ته که مقام میلاو ده دا زما د نبي برکت دی که زما د نبي جسم محفوظ نه د هغه روضه محفوظه نه د هغه د جنت حصه محفوظه نه زمکه به الټه کما دا کائنات مې پیدا کړي دا به الټه کما دا زما د رب فرمان دی نور الدین زنګي زما
ټیپو ته دشمنان را رسیدل دي، ته چرته؟ نور الدین زنګي وزیران را روان کړو. دمشق په خطره کې پروت دی، شام په خطره کې پروت دی. نور الدین زنګي پروا ونه کړه، ځکه عشق د رسول الله په سینه کې ابا او اجداد به په هغه وخت کې بچو ته د نبی علیه السلام عشق خود، د رسول الله عشق مې اولاد ته خودو. او نن منګ اولاد دی ویده کیږي، دا ورته نه وایي بچیا اخوږ نبی علیه السلام ته خو یو درود ولېږه که نه، چې پته ورته ولګي چې د پلانکي بچي نن په ما درود راولېږو. اره پلانکیا تا د خپل بچي ډېر ښکلی تربیت کړ دی، نن دې ستا بچي په ما باندې درود راولېږه. موږ چېرته بچي ته دا نه ښایو، خو یو د نور الدین زنګي دور و چې د صلاح الدین ایوبي په شان اولاد راغی. وجه دا وه بیت المقدس یې فتح کړو، د هغه تربیت شوو، دا وجه وه د رسول الله عشق ورته ښودی شو. نن موږ بچي ته موبایل ښایو، نن بچي ته ډرامه ښایو، فلم ورته ښایو، ګانه ورته ښایو، ټیک ټاک ورته ښایو، فیسبوک ورته ښایو، موږ ورته محمد صلی الله علیه وسلم نه ښایو. زما د نبی د روضې دفاع له نور الدین زنګي را ورسید او هغه مرداران یې د ځمکې نه ختم کو، او زما د نبی روضه مبارکه د شپږو طرفونو نه بنده کړه او محفوظ یې پرېښوده، صرف درود سلام ته یې پرېښود. دویم ځل زما د نبی په روضه حمله شوې ده. دا عرب نه دي، دا نن چې کم عرب دي د سلطنت عثمانیه نه بعد دا ډېر غټ ظالمان په دوی کې شته. دوی زما د نبی دا روضه خرڅه کړې وه چې جسم یې وایستی شي. الله ورسره څنګه لوبه وکړه. خادم د مدینې د مسجد نبوي وایي ماته د شپې رال چې که حل دې ووایه نو ژوندی دې نه پرېږدو. وایي چې څنګه نه واس بیلچې او ګنتریانې ورسوي، دا ځمکه ورته سوری شو رایښ کړل. زما د نبي په روضه به ته حمله کې او تا به الله پرېږدي؟ ایبسلوټلی ناټ. دیو جنا د رسول الله سره عشق پکار دی، د رسول الله محبت بچو ته خود پکار دی. اره دا محمد یو لفظ نه دی، دا خود کل کائنات د بقا سبب دی، دا د کل کائنات د وجود سبب دی. دا خو یو نوم محمد صرف نه دی، دا خو یو ذات دی چې هغه ذات الله ته دومره ګران دی چې په خپل په درود او سلام لیږي. ملائکه ته او ملائکه زما په مصطفی درود او سلام لیږي، زما په مصطفی باندې درود او سلام لیږي. زما د نبی مبارک نوم چې کله واغستی شي نو چې ستا په زړه کې د هغه عشق او محبت راشي. څنګه چې زما نبی کله د دنیا نه لاړ، حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایي نور زه په مدینه منوره کې نه ایسارېږم. هغه هستی چې د مدینې منورې په کوڅو کې به روانه وه، خوشبو به ترې روانه وه. هغه هستی چې ما به کله د هغه نوم اغسته، هغه به پاسې د مسجد ته به را روان شو. هغه هستی چې ما باندې به تکلیف راغی، ما به د هغې هستۍ مخې ته کېښودو. نن هغه هستي د دنیا نه لاړه، نن د مدینې مزه او خوند لاړ. بلال به نور په مدینه منوره کې نه ګرځي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ را روان شو، شام ته لاړ. شام ته لاړ، د مجاهدینو سره و، ډېر وخت په شام کې تیر کو. یو شپه ورته زما نبي په خوب کې راغی، یا بلال څه جفا دې راسه شروع کړله، چېرته تللی؟ بلال دا جفا ولې کې کله خو زما زیارت ته راشه که نه. حضرت بلال شپې ته نه ګوري. حضرت بلال چې کله زما د نبي مخ مبارک په خوب کې ولیدو، د هغه پیغام یې واورېدو، فوراً یې سورلۍ تیاره کړه، مدینې منورې ته یې رامنډه کړه. کله چې بلال د مدینې نه شام ته ته، صدیق ورته وایي بلال اوس زما سه اوسېږه که نو، زه خلیفه یم، بلال نن اوس زما سه اوسېږه. بلال ورته وایي ابوبکره که ځان ته دې آزاد کړی یم ستا سه به اوسېږم، الله له دې آزاد کړی یم، بیا مې پرېږده د مدینې خوند او مزه نوره نشته. خو کله چې مدینې منورې ته واپس حضرت بلال را روان شو، راغی مدینې منورې ته بلال د رسول الله په قبر باندې رغړي. رسول الله قبر ته راغی، مسجد نبوي ته په هغې باندې رغړي بلال رضی الله تعالی عنہ. یا رسول الله کله به چې یو میلمه راغی ته به ورته پاڅېدې، ای زما نبي نن بلال د شام نه راغلی دی، ته چېرته؟ ته ولې نه پاڅې؟ زه خو میلمه راغلی یم. عمر راغی ورته وایي بلال اذان وکړه. حسن او حسین رال، بلال له غاړۍ ورکړې. بلال اذان وکړه، بلال اذان نه کوي.
حضرت حسن حسین ورته بلال اذان وکا. حضرت بلال ورغه اذان باندې ودرید. اذان کې د مدینه خلکو را منډې کړي چې ګویا رسول الله علیه السلام دوباره دنیا ته راغی. خو کله چې بلال زما د نبی انوم ته ورسید دې ته ویل اشهد ان محمد رسول الله. فورا بلال را پریوت، برداشت ونه کو، بیهوش شو. د مدینه منورې په کوڅو کې چغې شوې. مسجد نبوي د چغاري د جوانه داسې ولکه رسول الله چې وفات شوی هغه ورځ په صحابه کرامو باندې. دې ته ویل عشق د بلال. ټینګ نشه یو څو ورځې تېرې کړې چې زمانه نه تېرېږي په مدینه کې وخت. عشق چا چې لیدلی او هغې ته یې پته وه چې دا څنګه نبي و. چا چې نه دی لیدلی هغه ته یې څه پته را. د چا په زړه کې چې عشق دی هغه ته پته را. د چا په زړه کې چې عشق نشته، د عشق نه خالي زړه، د عشق نه خالي زړه دا هم لا زړه دی. چا په زړه کې چې د رسول الله عشق هغې ته پته وه. سلطان عبدالحمید دا د سلطنت عثمانیه اخیرنی باچا تیر شوی دی. یو ځل ناست دی، خپل وزیر ورته وایي باچا سلامت خلیفه دا سوپر طاقت و په هغه وخت کې مسلمانان نن چې موږ ذلیله ولې الله به تمام دنیا تمام قومونه به زه وایم الله کامیاب کړي. دا پښتون قوم به ذلیله، دا پښتون قوم به ذلیله وجه سره. دا پښتون قوم خپله پښتو نه مني، دا د رب شریعت په دې وخت کې نه مني. که چېرته دوی د الله دین ته توجه وکړه فالله مې دې قسم د دنیا ولنی قوم به دی. که تاسو اعتراض کوئ چې د انګریز ولې داسې مخکې روان دا خواړو د الله دین ته توجه نه کوي او بیټا د هغوی څه معیشت دی معیشت او که هغوی چېرته د دې معیشت سره سره د الله دین ته توجه وکړه هغه به د ټولې دنیا کې بیا چې نن یې 100% معیشت دی بیا به 100% دی. تاسو چې اوس محروم نه دي دوی په وجه د دین نه دیندارۍ. یو حد لګول الله د قرآن چې چا زنا وکړو حد پې ولګېد، چا بهتان وتاړو حد پې ولګېد، چا ګستاخي وکړو حد پې ولګېد، سزا ورته میلاو شوه. دا د 40 د وترې بارانونو نه بهتر د حدیث مبارک کې راځي. خو چا دین نه دی منلی موږ ولې ذلیل یو؟ موږ الله نه کامیابوي، موږ بل ته بډې تړل دي، ظلم موږ کوو. الله د بل په خور لور پسې خندا موږ کوو. دا نوجوانان په دې لارو کوڅو کې ولاړي، څوک زنانه ترې نشي تللی په لارو کوڅو باندې، دوکانونو کې ناست دي څوک په لاره کوڅه نشي تللی، پردي دیوالونو ته ګوري. زنانه غریبانانو باندې زندګي تنګه کړله. او یا هغه زنانه چې خرابي زنانه پسې دا خراب ولې منډه وایي دوا ورته ولې نه کې؟ ستا په ګاون کې یو زنانه خرابه ده ته دا مه وایې چې خرابه ده زه به ورسره خراب تعلق جوړوم. ای الله زما د ګاون زنانه صحیح لارې ته راوله. د هغې غیبت چاته مه کوه، په هغې پسې چاته خبرې مه کوه، د هغې عزت کوه، هغې ته نصیحت کوه، پوه یې که دا نه چې تر هغې عزت ته بډې وتړې او په هغې پسې کنځلې شروع کړي او د هغې بې عزتي شروع کړي او د هغې د هغه غلطوالي نه ښه غلطه پیدا اوچته کړي. زمونږ نوجوانان نن دا لوبه کوي، حرامیتوب ته نه راندي. درس قرآن ته یو سړی نه کیني چېرته په مسجد کې، تفسیر ته څوک نه کیني او په لارو کوڅو کې بیا په ګینټو ناستي. دا زړونه مړه نه دي نو دا څه دي؟ دا ستا بچی مړ نه دی نو دا څه دی؟ دا چې نن د الله قرآن ته نه کیني دا به سبا ستا نصیحت ته کیني چې ودې شرمئ. دا ورته موږ د عشق نه دی ښودلی. مسلمانان داسې وخت و چې سوپر طاقت سلطنت عثمانیه دا وجه څه وه؟ د رسول الله سره مینه په دې زړه کې موجوده وه، په دې خپل زړه ګوتې کېدی او سوچ زموږ په دې خبر وکړئ چې هغه قرآن چې زموږ بچی پیدا شو موږ یې مدرسې ته ولیږو، نن زموږ نوجوانان هغې ته نه کیني. دا به ستا نصیحت ته څه کیني چې دا د دنیا د ټولو نه غټ زبان ته نه کیني؟ دا به ستا نصیحت او ستا واز ته به دا بنده څه کیني؟ دا نه کیني. سلطان عبدالحمید وزیر ورته وایي باچا سلامت یو سړی راغل دی او هغه سړی دماغي حالات یې ټیک نه دي. سلطان عبدالحمید وایي څه چل دی پې؟ ورته وایي چې دماغي حالات یې ټیک نه دي، وایي چې سلطان زما قرضدار دی. ورته یې راوله چې کله یې راوستو ورته
سلطان عبدالحمید ورته وایي چې زه ستا د کوم طرفه قرضدار یم، زه خو خلیفة المسلمین یم په دې وخت کې، سوپر طاقت لکه نن ټرمپ چې ځان ته سوپر طاقت وایي. داسې مسلمانانو دا کافر به زموږ پښو ته رالوېده. دا خو یو نیم سل کاله وشو چې دا موږ دا مسلمانان ذلیله شو ځکه موږ دین پرېښو. د هغه سلطنت څخه خپلو مسلمانانو دوکه وکړه، ای ختم کو، قوم پرستی وکړه، په ټوکړو کې مسلمانان تقسیم کړو. په هندوستان کې وهابیت راوایستو، قادیانیت راوایستو، بریلیت راوایستو چې زموږ مسلمانان تقسیم کړو. په دې باندې قوم پرست راوایستو. دا مسلمانان داسې ټوکړي ټوکړي کړل. د دین هغه سوپر طاقت د دې همت لاړ. سلطان عبدالحمید ورته وایي زه ستا قرضدار څنګه یم؟ باچا سلامت، ته زما قرضدار یې، ما ته زما نبي په خوب کې ویل دي. وایي څه ویل دي؟ ما ته رسول الله خوب کې راغی چې سلطان عبدالحمید به هر شپه په ما باندې درود شریف وایو او لاړ شه بېګا شپه درود شریف نه دی ویلی. ما کاروبار کاو، زه په هغه کاروبار کې ناکام شوم، ما پکې تاوان وکړو، زه ډېر خفه وم، د شپې ویده شوم، په رسول الله مې درود وایو، خفګان کې وم چې یا رسول الله دا درود چې تا ته در ورسي الله نه ماله وغواړه چې زما حل را وباسي. وایي ما ته پیغمبر خوب کې راغی چې لاړ شه سلطان عبدالحمید ته ووایه سوپر طاقت سلطان دی په دغه وخت کې. نن چې څنګه د امریکې ټرمپ ځان ته سوپر طاقت وایي، بلکې د دې نه مو اوچتو په درې بری اعظمو باندې خلافت قائم. وایي ما ته رسول الله ویل چې لاړ شه او زما حمید ته ووایه، سلطان عبدالحمید ته ورته ووایه چې تا هره شپه په ما درود وایو، بېګا شپه تا په ما درود نه دی ویلی او چې څه ته غواړې هغه درکوي. سلطان عبدالحمیدو زما ستا د باچایانو په شانتې بېلمازه نه په جړا شو. وا رسول الله حقیقت دی زه په سکار کې مشغول وم او زه فوراً په ناسته ویده شوی وم، ما په خپل نبي باندې درود نه دی ویلی. حقیقت خبره ده او خوشحاله شو، بل طرف ته خفه شو، یو طرف ته خفه دی، کوتاهي رانه وشوه، ما درود څنګه هېر کو د دنیایي کار د وجې نه، دا به په ځان داسې فرض ګاڼو. او بل طرف ته خوشحاله دی چې شکر دی زما درود نبي علیه السلام ته راسي او هغه سړي ته د هغه د تاوان نه زیات مال ورکو چې ته دومره بهترین شخصیت یې چې ستا په وجه ما ته زما د نبي ګیله راورسېده. د نن نه بعد به زما نه په دې کې قصر نه کېږي. تاریخ لیکلی چې سلطان عبدالحمید به د هغې نه بعد ټول دنیایي کارونو خلافتی کارونه پرېښودو، خو په نبي علیه السلام به درود نه پرېښودو. نن په ما او تا مشکل دی، موږ درود ته توجه ورکړله، موږ بچي ته ښودل چې زموږ په نبي باندې موږ درود وایو. بهرحال عزیزانو دا یو طولاني موضوع ده. زموږ درود نبي علیه السلام ته راسي، هغه ته زموږ د اعمالو پته لګي، هغه ته زموږ د محبت پته لګي، خپل اولاد ته دین وښایو، درود شریف ورته وښایو، حق علماء بیانات پې واورو، دین پې زده کړو، حق علماء طرف ته رجوع وکړو. الله دې ما او تاسو د خپل نبي د جنډې لاندې په ورځ د قیامت د درود په برکت باندې راپاسئ. انشاءالله نن به اراده کوو چې نن کله ویده کېږو 1000 ځل 1000 ځل که 1000 نه شو ویلی 500 ځل که 500 ځل نه شو ویلی 100 ځله که 100 ځل نه شو ویلی 50 ځله که 50 ځل نه شو ویلی 10 ځل په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویده کېدو په ټیم کې درود وایو. که کار لزو نو درود وایو، په ګاډي کې روان یو زمونږ نه پیسه کمیږي په زبان باندې لګیا یو درود وایو، که مونږ څه کار کوو څه پرې رانه کمیږي درود وایو، کلاس کې پالتو اړه ناستي درود وایو. د رسول الله علیه السلام د محبت هغه اصلي حق ادا کولی خو نه شو، خو څه ناڅه حق ادا کو. خپل ملګري ته وایو په وزګار ټیم کې په نبي علیه السلام درود وایه، موږ ته به هم پې اجر حاصلېږي. امام ابو حنیفه د صحابي نه او صحابي د رسول الله نه روایت کوي، چا چې چاته د دین سمه لار وښوده کفاعله، دا داسې دی لکه هغه کس چې کوي لکه ده چې کړی، نو که هغه درود وایي موږ ته به هم اجر حاصلېږي. زما نبي به وایي زما امتي بل ته وایي چې خپل نبي سه عشق وکړه، عشق د رسول الله عام کو په زندګۍ کې راولو، خلک دې ته اعلان وکړو. الله دې ما او تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي. الله دې موږ په ورځ د قیامت د خپل نبي د جنډې لاندې راپاسي. راکه سوال دې سوال لیکل دا وایي چې بعضې خلک هغه وایي چې رسول الله علیه الصلاة والسلام په خپل قبر مبارک کې ژوندی نه دی او دې خلکو ته پنجپیریان وي. د پنجپیر والا ما ته پته نشته چې دا عقیده ده او که نه ده،
خو بهر حال په دې امت کې سره خلک شته چې هغه د غلط عقیده ساتي دا متواتر احادیثونه د عقیده ثابت ده او په دې کې شک او شبهه نشته صحابه کرامو د اعمال په خپل کړل دي او ما تاسو ته هغه حدیث ولوستو دا یو عالم زنانه د هغې نکاح کړل الکه زما مخکې د عالم نوم اغسته ګورې ځان له پوره هغه چا خبره خیبر پښتونخوا په ځان و یو عالم ښځه ده هغې د یو عام کس نکاح کړل او دا کس ورته وایي چې زما د مور پلار خدمت کوه او دا ښځه ورته وایي چې په شریعت کې ستا د مور پلار خدمت په ما باندې نشته براهی کرم آیا په شریعت قرآن حدیث کې دا خبره رښتیا ده او کنا دا ښځه د ځانه جوړی او بدعت کوي دا زنانه چې دا دې ته یو صورت پیش کوي د مسلې دا ډیره طولاني موضوع ده طولاني خو پیژندل لکنه وګدا ګوره خاوند ورته وایي چې ټیک د زما مور او پلار په تا باندې خدمت نشته خو که ستا مور او پلار راځي نو ستا نفقه ستا سکنا په ما باندې شته خو ستا د مور او پلار نفقه او سکنا په ما نشته مطلب دا که تاسو خیال کړئ چې اوس د دې عالمې ښځې مور پلار د دې عالمې کور ته راځي یعنې د خاوند کور ته نو د خاوند وله سیله بریاني ETC پیاز ټماټر وغیرہ غوښه ښه خوراک کاستر دا شیزونه راوړي که نو چې ښه خوراک وکړي زما څخرګنۍ راځي دا ولې په دې وجه کوي چې زه ستا د مور او پلار خدمت کوم ستا د عزت خیال ساتم نو ته به زما د عزت خیال ساتي زه ستا د عزت خیال ساتم ته به زما د عزت خیال ساتي مثلا زه ستا د مور او پلار خدمت کوم لګیا یم دا سړی ورته وایي چې زه ستا د مور او پلار دپاره دا ښه خوراکونه راوړم یا زه تا د مور او پلار که بوزم دا بوتله اول ته تا له ډالۍ علم چې موږ بوزو که نو موږ خپلې ښځې له ډالۍ والو که تاسو خیال کړی که نو ما خو ښځه نه ده کړې خو زموږ دا خلک داسې کوي یعنې د عزت د وجې نه چې زما د ښځې هلته سر اوچت شي په خپل خاندان کې چې وګوره دې سړي څومره ښه سړي له زموږ په زړونګۍ کې راغلی زموږ په رشته کې راغلی نو دا ستا د عزت خیال چې دا ساتي نو د ده د مور او پلار د عزت ته نشي کولی هغې خیال به ته نه ساتي دا چې ستا مور او پلار له دومره خوراکونه راوړي او خوشحاله ساتي خو په دې وجه ساتي چې ته زما مور او پلار عزت وکړي که نو ټیک دا دې ورته وایي چې جی زما د مور او پلار خدمت پتا نشته ټیک د شریعت خو ستا خوراک سکاک په ما دی باقي ستا که رور راځي که پلار دې راځي که مور دې راځي هغې له به زما د کور نه ته یوه دانه نه ورکړې او که دې ښځې ته یوه دانه بیا ورکړه دې حرام وکړو ټیک شو نو دا د وچې ناقې علیمانې دي چې د ځانه داسې قسمه مسایل جوړوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیبیانې له ټولو نه غټې علیمانې دي هغوی د پیغمبر علیه السلام د میلمه هم خیال ساتل دی د خپل عزت هم خیال ساتل دی داسې علم دی په دیوال باندې ولګي چې په هغې کې ته د خواښې اسخر خدمت منه کې د خواښې اسخر خدمت به ته کې همدغه شانتې دا خواښې اسخر ستا په خاندان کې چې مړی وشي ځي که نه ځي زموږ په دې معاشره کې نو چې ستا د عزت خیال ساتي ته کمیږې څه شي علم تا کړل دی چې ته د هغې عزت نه کړي دې ته به د مور او پلار درجه ورکوي داسې خیال به ساتي لکه د خپل خاوند چې ساتي که نو زه د علیمه نه ګڼم داسې پالتو بکواسیه ده دا سوال کوي چې زما پلار دا سوال بیرته ولیکه دا ورکه دا بعضی خلک کوئی چې په نکاح کې ګجوري اچیل لا بدعت دی او بعضی خلک کوئی چې دا سنت دی اې د دې په اړه کې سری روایت شته په نکاح کې ګجوري اچیل لا سنت دی خو سنت مؤکده نه دی څنګه چې موږ د سار د سنت کو یا څنګه چې مسجد ته خیخ پدن نه کولی داسې په تعامل زیاتن نه دی رانقل باقی ثواب پکشتا حدیثو کې ثابت ده په دی وجه ورته علما سنت وایي تاسو حدیث پورا کتلی نه دي دام سنت دي بلکې د دې پتروزه او بل مسله کوم په هغه وخت کې به کجوري د سی حسابې دی شي وس چاپیانی کې تو شیندې په دې کجور کله چې نکاح وشي هم ده درې شزونه په نکاح کې رسول الله علیه السلام نو ته سنت پاتې شو اعلنوا هذا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف نبی علیه السلام اعلان د نکاح لپاره یعنی گواهان دا خو فرض دی په نکاح کې دغه شان رسول الله علیه السلام فرمایي چې په مسجد کې کول هغه دوف وخل نکاح اعلان دی
یو په مسجد کې کول دی دا دوف چې دی دا د ماشومان وي غټ خلک د دې طرفونو ته نزیخا دا خوند نه کوي او کوي وای نو زما د ذهن مطابق زه دا فتوا نشم ورکولی چې ګناه ځکه حدیث کې صفا د غلط راغلی او رسول الله علیه السلام نه یو روایت کې را نقل دي چې هغه به کجوري د سپو نکاح کې دا چواري شیندلې نو دا بالکل شتخه دې ته بدعت نه دی ول بکار د بعض خلکو په خله کې دا بدعت دا ټاپه د سنولي لکه څنګه چې عقبه فتوی خلینی ولی پروژه کې چې کله پاول دور کې رال د خلکو نه خپل بچی خپل ځان خپل زنانه ټول وساتي د خزو مدرسو له زور ورکل ځکه پاغي کې پیسي دي خداوي زمانه کله ناکله په موږ کې یو رکعت تشلال شي دایسه لیکل ګوره د دې مسلې ټول صورت د مسله د ګډوډه لیکل یو د تشلال شي مطلب دا چې دوه نړک لاړ شي کوم د سی راځي د سی دا چې ته په دریم رکعت کې رالی د امام سره شریک شي درې رکعات شوي سلورم کې د امام سره شریک شي وس چې ته کله ودرې دی نو د امام تش رکعت دی کنه نو ته هم تش رکعت وکي بیا امام په تحیات کینی نو پمون باندې رسول الله علیه السلام فرمایي چې پتا سو باندې د امام تابعداري دا فرض ده واجب ده یعنی د امام اقتدا کول پتا سو فرض دي نو چې هغه په تحیات کینی نو تم هم کینی او هغه تحیات وای تبه وي تشهود بیا تا درې رکعات پاتې دي کنه یو د تشتل او دوه نډکتل دي کله چې پاس امام سلام وګرځا په سلورم رکعت کې او ته پاسې دي نو وس باول خپل دوه رکعات وکي او دا دریم کم تشچن نتل او دا تشبر ټول اخر وکي یو به د امام ست تش وکي دا استاول نه دی د امام اخر نه دی بیا چې کله پاسې دی د امام د سلام نه بعد نو اول بخپل ډاک وکي پاک ترتیب بهتر دار او بیا په ستش وکي ټیک دا د مسله او ټول لدغه ترتیب ورکو ډک د نتل دی نو ډک بکی او تشرکاتونه نتل تش بکی او پاغه ترتیب به کې څنګه چې امام کوي مطلب دا چې کاګر تا یو تش د امام سو کو خو چې کله ته پاسې د درې رکعات ته پاتې دي نو ډک رکعاتونه موږ مخ کې کو کنه نو اول بډک کې هغه یو تش بر ټول اخیره پرې دي نو اول نه اخیره نه تش الله جل جلاله دې موږ په دې عمل کول توفیق راکړي او اخر زما بل زګین کې بیان دې زاغ زګین تروانی ان شاء الله نو په دې وجه مې اختصار